زړه کې دا ټکي کینول چې زه دا ښه کوم که بد کوم زما رب زما نه خبرېږي. دا ډېره بهترین عقیده ده چې یو سړی په دې زړه کې دا سوچ وکړي چې که زه د کوټې په ګوټ کې په بړستن کې دنم یو ګناه کوم زما نه الله خبرېږي، بس دا د کامیابۍ نښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په هغه ورځ چې نور به یو میل رانږدې شي، موږ زموږ پښتانه وایي نور به نیزور شي، 7 کسان به د الله د عرش د سوري لاندې وي. دا به څومره خوش قسمتی چې هغه سخته ګرمۍ کې دوی د عرش لاندې وي، سوري مو بیا د عرش سوري، د عرش د سوري لاندې پیغمبران ناستی، انبیا ناستی، صدیقین ناستی، شهدا ناستی، دی به هلته هغوی سره ناستی. لویه مرتبه ده. هغې کې یو کس دا دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، هغه سړی دی چې الله یې ځان ته رایاد که، هېڅوک نشته د خلکو د یارې نه، هېڅوک نشته. الله یې رایاد که چې یا خدایه زه خو ډېر ګناهګار یم، الله ته به ما سره قبر کې څه کې زنکدن به مې سینګئ، سا به رانه سینګه وباس، د قبر نه به مې سینګ پاسې، او د قیامت میدان کې به ما نه تپوس کې الله څه جواب به درکړو چې دی ځان ته را مخکې کړل. ففاضت عیناه، نو سترګې اوبې دي، اوښکې اوبې دي. دا به د الله د عرش لاندې د قیامت پر ورځ اله انسان لرونو جړا ورځي چې دی د خدای قدرت ځان ته را مخکې کړي، دی اخرت ځان ته را مخکې کړي، او چې اخرت او د خدای قدرت دې ځان ته را مخکې نه کړي ټول عمر به خاندې جړا به دی نه.